बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़मून नया टॉपिक چې کوم دی د क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर कोऑर्डिनेशन की टॉपिक دی रिसेप्टर इन ह्यूमन बॉडी ٹھیک تا نو دې کې به موږ خبره کوو د هیومن باډي کې ریسپټر او دې کې چې کوم دی موږ یو ریسپټر ډسکس کوو دوه ریسپټر به ورغلي دي کنه یو سونو ریسپټر دی پورټر دی کنه موږ ان شاء الله یو ډسکس کوو فوټو ریسپټر سونو بیا په بل نیکسټ لیکچر کې چې کوم دی ډسکس کوو اول موږ راځو چې ریسپټر څه ته وایي د ریسپټر چې کوم ټایپس دي هغه موږ ډسکس کوو نو واټ از ریسپټر د ټاپک نوم دی receptors in human body receptor in human درځم هغه بل لیکچر درځم ها receptor in human body ٹھیک ده reception mean وصول करना شو وصول करना ٹھیک ده کنه حاصل اول نو ریسپټر څه ته وایي دا هغه زموږ په باډي کې هغه ارګن یا سیلز یا ټیشو یا ګروپ اف سیلز یا یو سیل دی چې دا زموږ سره سټیمولس یا چینج چې کله په انوایرمنټ کې راشي هغه څه کوي ریسیو کوي نو د دې ښایسته ډیفینیشن موږ ولیکو چې سیل یا ګروپ اف سیلز which receive stimulus نو stimulus څه ته وایي یاد ساتئ any change taking place in our environment ٹھیک ده کنه هر هغه تبدیلی چې زمونږ په انوایرمنټ کې راځي به انوایرمنټ زموږ سره دوه قسمه دی انټرنل انوایرمنټ ان ایکسټرنل خو ستاسو په کورس کې هغه دومره په ډیټیل باندې نه دي نو موږ بس سمپل وایو چې په انوایرمنټ کې کوم چینج راشي دغه چینج ته سټیمولس وایو دغه سټیمولس چې کله زموږ سره سیلز یا ګروپ اف سیلز زموږ سره دغه کې د حاصل کې حصول کې دې ته وایي ګروپ اف سیل کې کوم دی زموږ سره راځي دغه زموږ سره ټیشوز راځي ټیشو او ارګن راځي ټیشو ارګن ستاسو په بک کې چې کوم دی ورکړي دي یو څو ټایپس یو زموږ سره دی پوټو ریسپټر ټیک شو دویم چې کوم دی سونو ریسپټر دویم څه شی دی سونو ریسپټر دریم زموږ سره دی کیمو ریسپټر او څلورم دی میکینیکل ریسپټر صحیح شو پوټو ریسپټر which receive یا perceive light نو هغه ارګن زموږ سره څه شی دی آی دویم زموږ سره دی سونو ریسپټر which perceive sound waves ٹھیک شو دا غیر ارګان زموږ سره څه دی ایر څه دی ایر بل زموږ سره دی کیمو ریسپټر which perceive chemical نو دا زموږ سره څه دی لکه ټنګ څه شو ټنګ او نوز سمیل او ټیسټ چې کوم دی ریسیو کوي بل زموږ سره میکینیکل ریسپټر دي نو which perceive mechanical stimuli زموږ سره څه شی دی لکه سکن ٹھیک ده او سکن ٹھیک شو یہ زموږ سره لکه ټچ پکې راځي ها مونږ به مینلی خبره کوو د دې دوه قسمونو ستاسو په کورس کې چې کوم دی دوی ورکړي په ډیټیل باندې فوټو ریسپټر او سونو ریسپټر فوټو مین لایټ ریسپټر کله کوم هغه ریسپټر کوم چې لایټ
کیچ کوي لایټ څه کوي پرسیو کوي ریسیو کوي اصول کې هغه ته څه وایي پورټ ریسپټر بل سونو ریسپټر ګوره د نوم ته پته لګي سونو مطلب موږ وایو سونو کنه سونو اوریدل ٹھیک ده نو سونو ریسپټر چې کوم وګونه دي زموږ سره چې کوم आवाज کیچ کوي ٹھیک ده او پورټ ریسپټر نو موږ راځو او سٹارټ اخلو د پورټ ریسپټر نه چې پورټ ریسپټر چې کوم دی زموږ سره کوم ارګن دی آی دی نو په آی باندې موږ خبرې کوو آی لږ ډسکس کوو ٹھیک ده ها اوس موږ راځو او آی ډسکس کوو ټیک ده پورټ ریسپټر دې ته بل نوم وایي دې ته ویجوال ریسپټر هم څه نوم ورته وایي ویجوال ریسپټر ویجوال مین دیکھنا صحیح شو لیدل ها اوس مونږ د هیومن آی چې کوم دی د هغې په باره کې خبرې کوو هیومن آی څه سیز هیومن آی یاد ساته هیومن آی سایز څومره دی موسټلی 1 انچ یوه خبره دویمه خبره په کوم ځای کې چې آی بند دی په کوم ځای کې چې د آی دی دا کوم ساکټ دا بونی ساکټ چې دی دا ګول ساکټ دا بونی ساکټ دې ته اربټ وایي دې ته څه وایي اربټ دا کوم بونی ساکټ چې کوم دی بونی ساکټ دې ته څه وایي ساکټ دې ته وایي اربټ ټیک ده بله خبره دا سترګه چې کوم ده دا مونږ چې کله دا مونږ چې ورته بلینکینګ اف د آی وایو که نه دا سترګه چې په خپله باندې پټېږي کولاویږي یا چې کوم دی مونږ سترګه پټوو یا کولاوو نو په دې کې مسل لګېدلي که نه هر سایډ نه مسل لګېدلي که نه نو څو مسل پکې لګېدلي یاد ساته شپږ مسل لګېدلي څو مسل شپږ مسل لګېدلي دي 6 مسل پکې لګېدلي ښه 6 مسل ټیک شو دا زموږ سره سرسري یو څو خبرې شوې د دې نه بعد اوس موږ راځو موږ د آی د سترګه چې کوم د آی د هغې ډایګرامټیکلی موږ ډرا کوو نو یاد ساته سترګه زموږ سره په بال شکل کې د بال ګول شکل دی څه شی دی ګول شکل ګوره زموږ سره سترګه داسې ده ګوره ښه سترګه زموږ سره داسې ده ټیک ده د سترګې شیپ څنګه دی شیپ بال لایک خو یاد ساته دا یو سایډ چې کوم دی که نه دا بار ته بل جوړ شوی دی لکه راوتی دی ټیک ده بله خبره چې کوم دی سترګه زموږ سره کنزسټه I consist of 3 layers صحیح شو 3 layers دي یو ته زموږ سره وایي sclerotic layer بل ته زموږ سره وایي choroid layer څه ورته وایي choroid layer او بل ته زموږ سره وایي retina ټیک شو retina کې چې کوم دی فردر بیا یو روډ سیل دی او بل کون سیل دی ټیک شو لیر زموږ سره سترګه زموږ سره د څو لیرونو جوړه ده یاد ساته ذهن کولاو د 3 لیرونو جوړه ده یو بهرنی لیر دی هغې ته وایي سکلیروټیک لیر بیا ورپسې لیر دی کوم چې په مینس کې راځي میډ لیر چې کوم دی هغې ته وایي کورایډ لیر او کوم چې ټول نه دننه دی انرموسټ لیر اف د آی از کالډ ریټینا ټیک شو دغه 3 لیرونه چې موږ ډسکس کوو نو مونږ سترګه ډسکس کړه ټیک شو آی مونږ ډسکس کړه ښه او باراني لیر چې کوم دی دې ته څه وایي زه به داسې وکړم چې دا باراني لیر چې کوم دی دا به زه به بل کلر باندې ډرا کړم ټیک ده چې د فنکشنې پته ولګي د څه شي د فنکشنې پته ولګي زموږ سره د کوم چې د ټول نه اوټر لیر دی د دې څه کار دی د ورپسې لیر څه کار دی د ښه ورپسې لیر څه کار دی دا به انشاءالله اوس مونږ وایو ښه ورپسې چې کوم لیر دی چې کوم دننه ورپسې لیر دی هغه زه ریډ مارکر باندې ډرا کومه تا ته به د هغې نه پته ولګي چې اینه څنګه اینه څنګه سرۍ که نه سرۍ که نه چې اینه سرۍ
نو تا ته به پته لګي چې دا کم منځمې لیر دی د دې څه کار دی بلډ سپلای او دننه چې کوم لیر دی هغه سره څه شی دی ریټینا کوم دننه لیر دی هغه څه شی دی ریټینا ټیک شو دا کوم چې منځمې لیر دی که نه کورایډ د دې سره راغلی دی او داسې راغونډ شوی دی واپس ټیک ده که نه یاد ساته کوم چې د اوټر لیر دی اوټر ما چې په بلو مارکر باندې ډرا کو دې ته څه وایي دې ته وایي سکلیروټیک ټیک شو خو د دې ځای پورې دا ټولې او د دې ځای نه دې خوا دا سره د اوپیک دی څه شی دی اوپیک دی اوپیک اوپیک څه ته وایي چې لایټ ترې نه پاس کېږي اوپیک څه ته وایي چې لایټ ترې نه پاس کېږي خو چې کله دې ځای ته راغلی دې ځای ته چې دې ځای ته راغلی دی نو دلته بیا نری شوی دی څه شوی دی نری شوی دی نو چې نری شو نو د هغې نه به لایټ پاس کېږي نو چې لایټ ترې پاس کېږي نو دې ته څه وایي ټرانسپیرنټ څه ورته وایي ټرانسپیرنټ نو یاد ساته دې ته بیا وایي کورنیا دې ته څه وایي دې ته وایي کورنیا ټیک شو ګوره یو بهرنی لیر باره کې مو خبرې وکړې کم چې د سترګې درې لیرونه دي باقي بهرنی لیر چې کوم دی اوټرموسټ لیر هغې ته وایي سکلیروټیک هغه اوفیک دی ټیک شو دا سایډ اوفیک دی کم سایډ کې چې بل جوړ شوی دی بهر ته راوتی دی هغې ته کورنیا وایي ټیک شو او کورنیا څه ده ټرانسپیرنټ ده ټرانسپیرنټ ده څه ده ټرانسپیرنټ دا نری شوی دی ګورئ ما دا سپیکټرم داسې ډرا کړو چې ته پوهېږي دا څه شوی دی ټرانسپیرنټ دی ټیک شو ښه اوس چې کوم ورپسې لیر دی دې ته څه وایي دې ته وایي کورایډ دې ته څه وایي کورایډ ټیک شو او ورپسې لیر چې کله دې ځای ته راغلی دی دا کوم چې کورنیا دې ته رسېدلی دی نو بیا چې کوم دی یو سایډ ته او بل سایډ ته رابینډ شوی دی دواړو سایډونو ته رابینډ شوی دی ټیک شو نو دغه کوم بینډ شوی دی دې ځای ته څه وایي دې ته وایي آیرس دې ته څه وایي آیرس ټیک ده که نه او بیا چې کوم دی زموږ سره ښه دې ځای کې چې کوم دی زموږ سره لینز جوړ شوی دی څه جوړ شوی دی لینز جوړ شوی دی ټیک ده ښه اوس چې کله زموږ سره انر لیر دی انر ما چې کوم په تور مارکر باندې ډرا کړی دی دې ته وایي ریټینا دې ته څه وایي ریټینا دې ته څه وایي دې ته وایي ریټینا ښه په بهرني لیر کې به موږ څو خبرې کوو که تا دا درې لیرونه یاد کړه تاسو نو تاسو ته به د آی ټول ډایګرام د آی ټول هر څه برته یادي اولنی لیر چې کوم دی بهرنی هغې ته وایي سکلیروټیک لیر دې ځای کې چې کوم دی هغه فیک دی هغې کې لایټ نه پاس کېږي او مخې ته چې کوم دی بل جوړ شوی دی کوم چې مخې ته زموږ ښکاري مخې ته بل جوړ شوی دی بهر ته راوتی دی نو دې ته کورنیا وایي او دغه ټرانسپیرنټ مطلب نری شوی دی ټیک شو که نه ښه دویم لیر چې کوم دی کورایډ لیر چې کوم دی دې ځای ته رارسېدلی دی نو په دې کې دې طرف ته هم رابینډ شوی دی دې طرف ته هم رابینډ شوی دی دا کوم بینډینګ چې شوی دی دا کوم بینډ ځای چې دی ډبل شوی دی دې ته وایي آیرس دې ته څه وایي آیرس او د آیرس څه کار دی it is color of the eye color of the eye یاد ساته ښه آیرس د خلکو چې شنې سترګې یا ودي سترګې یا تورې سترګې چې هر قسمه سترګې نو یاد ساته دا ټوله سترګه هغه کلر نه وي دا کم کلر چې د سترګو موږ ته ښکاري دا د آیرس ته وجې نه د سره وجې نه د آیرس ته وجې نه ښه اوس دا کم دننه سایډ ته چې ما کم ګول elastic diagram ایستی دی دې ته وایي لینس دې ته څه وایي دې ته وایي لینس او په دې ځای کې چې کوم دی optic نر دې ته optic نر وایي ټیک ده دا ریټینا چې کوم دی راغلی دی optic نر ښه دې ته لینز وایي ټیک ده او کم دا کم چې لینز کنیکټ شوی دی د دې سترګې سره دې ته وایي سسپنسري لیګمنټ دې ته څه وایي سسپنسري لیګمنټ ښه د دې دریو لیرونو څه کار دی د اولني لیر څه کار دی سکلیروټیک څه کار دی د کورایډ څه کار دی د ریټینا څه کار دی ټیک ته نو دا دلته ځای باندې لیکم ښه
چې د دې څه کار دی، د اولني لیر څه کار دی، د دویم لیر څه کار دی او د دریم لیر څه کار دی او د لینس پکې څه کار دی، د کارنیا څه کار دی. انشاءالله وایو اخوا به نه ځو څومره چې ستاسو په کورس کې دي انشاءالله هغه به وایو. ټیک ده، اخوا به نه ځو. ښه دې ته ګوره کوم چې اوټر لیر دی، 3 لیرونه دي که نه، 3 لیر دي. کوم چې اوټر لیر دی هغې ته وایي سکلیروټیک. ټیک ده. دویم چې کوم دی زمونږ سره هغه ما په سور کلر باندې ایستی دی، هغې ته وایي کورایډ. هغې ته څه وایي؟ کورایډ. او کوم زمونږ سره چې دننه دی هغې ته وایي ریټینا. هغې ته څه وایي؟ ریټینا. ښه زه د اولني فنکشن لیکم. سکلیروټیک چې کوم دی که نه دا زموږ سره کوم یو دی یاد ساتئ په نیچر کې، مطلب دا رسنه دا څه شی دی، دا زموږ سره دی مسل. دا زموږ سره دا څه شی دی؟ مسکولر. دویم چې کوم زما سره کورایډ دی دا زموږ سره دی ویسکولر. ټیک ده. او دریم چې کوم دی زما سره ریټینا، دا زموږ سره دی نروس. زموږ سره څه دی؟ نروس. ها نو د نروس په څه کاري؟ دا به میسیجز وړي. نروس سیستم چې موږ وایو یاره موږ بل زیری نه میسیجز. ها ویسکولر دا به بلډ سپلای کوي. ویسل که نه بلډ سپلای. او مسکولر دا پروټیکشن کوي. به څه کوي؟ پروټیکشن به کوي. اوس دا کوم چې موږ سره ریټینا ده، نو په ریټینا کې چې کوم دی زموږ سره 2 قسمه نیوران دي یا 2 قسمه سیلونه ورته موږ وایو. یو زموږ سره کون سیلونه دي، کون، او بل زموږ سره دي راډ. دا کوم نومونه چې ورکړي دي که نه دي دا د څه بیس باندې ورکړي دي؟ یاد ساته دا د شیپ په بیس ورکړي دي. څه بیس باندې؟ د شیپ په بیس باندې. نو ګوره کون زموږ سره چې کوم دی به داسې یې او راډ زموږ سره داسې. ټیک شو. اوس د کون څه کار دی او د راډ څه کار دی؟ د کون څه کار دی او د راډ څه کار دی؟ نو کون چې زموږ سره کوم دی دغه زما یو ټکی هېر شوی دی، ته پیوفل وایي، دا هم اوس ډسکس کوو انشاءالله. صحیح شو؟ پیوفل. ها کون چې کوم دی یاد ساته د دې سین ته پته لګي کون او کلر. کون او کلر. او دا چې کوم دی نو چې کلر وشو نو دا زموږ سره څه کوي؟ ایمیج جوړوي. ایمیج څه کوي؟ ایمیج. نو په دې باندې اوس ته پوه شوي چې زموږ سره د ورځې په تیز لایټ کې کوم یو کار کوي؟ کون کار کوي. ځکه چې په ورځ د ورځې ته پته لګي چې د انسان یا د ځناور یا د بوټي یا د دیوال د هر څیز کلر څنګه دی. کلر ته کلر په رڼا کې پته لګي که نه؟ نو اټ از بیکاز آف کون سیل. کون ته په دې نه پته لګي که بیا د نه هېرېږي چې یاره کون څه کار دی، راډ څه کار دی. نو کون مطلب کون کې سی راځي اول او سی په کلر کې هم راځي، نو کون کلر. ټیک ده. ښه باقي پاتې شو دا کم مومنټ چې مونږ کوو، مونږ چې کم ګرځو یا نور شي چې کم څه مومنټ کوي یا ایمیج راځي لکه خړنۍ چې کله یې که نه یا ماښام خړنۍ یا سهار خړنۍ یي که نه، نو دغه ټایم کې ته خیال وکړي په دې ماښام خړنۍ کې یا په دې سهار خړنۍ کې چې کوم دی تا ته مخې ته څوک راشي ته جومات ته روان یې که نه خیال دی، او چې ته مخې ته له څوک را روان یي تا ته پته نه لګي چې د کلر څنګه دی، تا ته پته لګي نه لګي که نه، او داسې پیژنې هم نه چې یاره دا څوک دی، خو دومره درته پته لګي چې دا انسان دی یا ځناور دی، لکه مطلب د هغه چې کوم دی هغه شکل چې کوم دی شکل درته ښکاري. نو اټ از بیکاز اف راډ سیل. کله چې فول لایټ وي نو تا ته بیا ښکاري کلر درته هم ښکاري، د هغه چې کوم دی مکمل ته ایډنټیفیکیشن کولی شي. نو هسې شی دی زموږ سره کونسل پکې کار کوي. ښه ویسکولر کورایډ سیل کوم لیر چې دی منځنی لیر هغه ما په سور مارکر باندې ولیکو. دې مطلب دا دی چې دې کې زموږ سره بلډ سپلای کېږي، او بلډ سپلای چې کېږي نو زموږ سره څه کېږي؟ سیمپل چې بلډ سپلای کېږي نو اټس مین چې زموږ سره چې کوم دی دا نیوټرینس وړي، نیورشمنټ کوي. څه کوي؟ نیورشمنټ. څه کوي؟ نیورشمنټ. صحیح شو. او دبره چې کوم اوټر لیر دی موسټلی اوټر لیر چې کوم په باډي کې هر چیز دی نو هغه څه کوي؟ د پروټیکشن لپاره یوز کېږي. نو دا مسکولر لیر دی سکلیروټیک د پروټیکشن لپاره یوز کېږي. ښه اوس موږ راځو دلته لږ ډسکس کوو. کله چې زموږ سره لایټ د بهر سایډ نه ولګي په سترګه باندې، ټیک شو، نو دا کوم چې کورنیا دا اوټر چې کوم دا بلج اوټ شوی دی دا دې باندې کله لایټ ولګي نو د دې نه لایټ څه کېږي؟ پاس کېږي نه ټرانسپیرنټ دی. ما وي دا سایډ چې کوم دی دا هم دغه یو لیر دی، یو سکلیروټیک لیر دی، خو دې سایډ ته اوپیک دی او دې ځای کې چې کوم دی بلج اوټ شوی دی دا ټرانسپیرنټ دی. نو چې کله په دې باندې لایټ ولګي لایټ ترې راپاس شي. چې لایټ ترې راپاس شي اوس یاد ساته څه په کتاب کې ورکړي دي وایي ډم او برایټ.
ډیم لایټ او برایټ لایټ چې کله فل لایټ نو چې کله لایټ پولي کله ورځي نو دا کم مسل چې دي که نه دا یو بل ته نږدې شي نو دا کم په منځ کې چې کم دا سپیس دی که نه دې ته پیوپل وایي دې سپیس ته څه وایي پیوپل دې ته پیوپل وایي چې دی دې ته څه وایي دې ته پیوپل وایي نو چې کله لایټ ډېر تیز وي دا یو بل ته نږدې شي نو د پیوپل سایز څه شي وړوکی شي د پیوپل سایز څه شي وړوکی شي خو چې کله لایټ کمزوری یا خړنی شي مچ څنګه مخکې وي یا بیخي تیاره شي نو دا چې کوم دی دا مسل داسې راشي نو پیوپل غټ شي پیوپل څه شي غټ شي نو په ډیم لایټ کې چې کوم دی پیوپل سایز غټیږي او چې کله برایټ لایټ ډېر تیز لایټ نو په هغې کې چې کوم دی صحیح د پیوپل سایز وړوکی کېږي د دې دپاره چې سیوا لایټ دننه ځي نو هسې نه چې دننه نقصان وکړي ټیک ده نو د پروټیکشن دپاره چې کوم دی دا څه کوي انټرینګ اپ لایټ چې کوم دی کنټرول کوي څوک پیوپل کنټرول کوي که نه او پیوپل چې کوم دی دا څه شي جوړ کړی دی دا کورایډ چې کوم مسل دی کورایډ مسل چې کوم دی سوري کورایډ چې کوم لیر دی نو کورایډ لیر راغلی دی دلته د آیرس جوړ کړی دی او د هغې کې چې کوم دا زموږ سره هول دی بیا زموږ سره دی لینز او یاد ساته لینز زموږ سره څنګه بلیک راځي څه راځي بلیک بیکاز د دې نه چې کوم لایټ پاس کېږي نو هغه دلته ابزرو کېږي لایټ واپس ریفلیکټ کېږي نه واپس څه نه کېږي ریفلیکټ کېږي نه ګوره د دې کوم دا کورایډ چې کوم دلته بینډ شوی دی دلته مونږ وایو دا کلر اف د آی کنټرول کوي د آی څه کنټرول کوي کلر دا ولې کلر کنټرول کوي ګوره په دې باندې چې کوم کلر لګي نه هغه څه کوي ټیمبک کوي ریفلیکټ کوي نو چې ریفلیکټ کوي نو موږ ته بار ښکاري چې لکه دا سړی سترګې شنې دي داسې دی که سترګې شنې دي که وندې دي که خړې دي که څنګه دي کم کلر دی ټیک شو یا زیړې دي نو دا کلر اف آی چې کوم دی دا زموږ سره آیرس کنټرول کوي بیکاز چې دا ریفلیکټ کوي او دا کوم مینس چې دی د پیوپل دا پکې هول دی په دې کې دننه لایټ راځي او لایټ چې کوم دی بیا زموږ سره د دې لینز نه پاس کېږي نو د لینز څه کار دی لینز زموږ سره فوکس کوي څه کوي فوکس کوي لایټ په خاص ځای باندې لیکل دي بلایند سپیس هم مخصوص په خیال څه په کورس کې نه دي لیکل نو هغې سره زموږ څه کار نشته او دلته بیا ډایرکټ اپټیک نرو ته راشي نو اپټیک نرو چې کوم دی بیا زموږ سره د وي سي برین ته ټیک شو بل چې کوم دی کم چې زموږ سره دا دې ځای کې دا کم لیکوډ پراته دي جیل لایک لیکوډ چې کوم دي نو دې ته وایي ویټرس هیومر دې ته څه وایي ویټرس هیومر او کم چې زموږ سره په دې ځای کې دا جیلی لایک فلویډ پراته دي په دې ځای کې دا کم چې د لینز نه آوټ سایډ ته جیلی لایک فلویډ دي نو دې ته وایي ایکوس هیومر ټیک شو واړه هیومر دی خو انسایډ چې کوم دی دې ته وایي د لینز چې کوم انسایډ دی دې ته وایي ویټرس هیومر او کوم چې دې نه لینز نه بار سایډ ته پریزنټ دی دې ته وایي ایکوس هیومر ټیک شو ښه اوس زموږ سره چې کله لایټ په کورنیا باندې ولګي او د کورنیا نه لایټ پاس شي د دې هول نه پاس شي کوم ته چې مونږ پیوپل وایو پیوپل لایټ پاس شي په لینز باندې ولګي لینز چې کوم دی د دې لایټ د دې فوکس برابروي په یو خاص ځای باندې ټیک شو ښه کله چې دلته فوکس برابر شي او لایټ راشي او ابزورب شي اپټیک نرو چې کوم دی د میسج ویسي برین ته او د هغې بیا ریسپانس شو کېږي څنګه چې په مخکې چپټر کې ویلي چې زموږ سره چې کوم دی سټیمولس راشي سټیمولس موږ چې کوم دی واخلو هغه دننه لاړ شي په برین کې انټرپریټیشن د هغې وشي نو کوم چې اپټیک نرو دی دا میسج ویسي او په برین کې چې کوم دی د هغې انټرپریټیشن وشي دې لپاره چې کوم په برین کې خاص سپیسیفیک ارګن د هغې ته اکسپټل لوب وایي ټیک شو هغه تاسو په کورس کې نشتي نو د هغې دومره ډیټیل ضرورت نشته چې یاره ایمیج څنګه جوړېږي دننه او په برین کې د مختلف ایمیجز چې کوم دی مختلف ریسپانسز څنګه شو کېږي تاسو په کورس کې نشته ټیک شو دا زموږ سره و نننی ټاپک د ریسپټر ان هیومن باډي په کې چې کوم دی اولنی ریسپټر موږ ډسکس کو فوټو ریسپټر په کې هیومن آی چې کوم دی موږ ډسکس کړه ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به موږ د دې چې کوم ډس آرډر دي د آی شارټ سایټډنس او لانګ سایټډنس دا به ډسکس کوو ان شاء الله او د هغې نه بعد چې کوم دی بیا به سونو ریسپټر چې کوم دی ایر به پکې ډسکس کوو د ایر 3 پارټس به ان شاء الله ډسکس کوو خو په ډیټیل باندې خو دومره په ډیټیل څومره تاسو په کورس کې لکه مطلب د هغې نه به شارټ هم نه ډسکس کوو د هغې نه لانګ هم نه ټیک ده نو دا زموږ سره نن ټاپک ان شاء الله په نیکسټ ټاپک کې به ملاویږو ویډیو اوک